اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. یو مهمه نکته چې ذکر کوم هغه د شب زفاف. دا څه دی ودګنی اول شپه ده یا د نومي اول شپه ده. شب زفاف نه څه ته یایي دغه ځنه اصول شرایط آداب دی حواله سره څو نکتې تاسو خدمت کې عرض کوم. کومه د ودګنی یا د نومي کمره ده بهتره دی چې هغه نور نه رڼا نه ډاکه وي، یعنې تیاره نه وي، خوشبوداره وي عطر زرعي سره. او پکار دی د واده کوم اول شپه دی نومي وضو حالات کې وي، یعنې وضو حالات کې خپل هغه ته میړه ته شوهر ته انتظار کې وي. و شوهر از جو ټیم تیر نه کړي دغې کمرې ته کله داخل شي خپلې کولې ته ښځې ته نومي ته سلام وکړي. د شوهر سترګې په کار د نومي باندې وي، د نومي سترګې په کار د ځمکې طرف ته وي، تواضع عجیزه حالت کې وي، شوهر ته خپل حیثیت قید شي. یو شی چې آدابونه دی مهم دی چې اول شپه د واده دی په کار د ښه الفاظ خوږه الفاظو چناو وي اردو طرف نه، یعنی خوږه الفاظ چې چونکې د زندګۍ اول شپه دی بهترینه شپه دی په کار د ښو الفاظو څخه شروع شي، ترخو الفاظو سره، اسکو الفاظو سره، پیغور والا الفاظو سره. و دین علاوه شوهر باندې که تکلیفونه دي هغه اوس ما ورته ښیي چې یاره مونې قرضه دی زه پلانکي شي کې 500 شیم زه داسې شیم. د اول شپه دغو شیو سره ما خرپوي. دوه رکعته لمونځ دی چې خپلې کولې ته نومي ته دوایي چې تا پاڅېږه وضو حالات کې وي دوه رکعته لمونځ وکړي. و لمنځه نه وروسته دعاوانې ولولي. که چیرې دغې کمرې کې نور کسانو سره آلرډي دي یعنې وتلي نه دي هغه وروسته الهي امین وایي، کنې ښځه او میړه ملکه دعاوانې ولولي عالم اسلام دپاره عاقبت بالخیر ژوند دپاره اولاد حوالې سره دعاوانې ځان ته وکړي. څه یوه دعا هغه کیدای شي سکرین باندې تاسو ته راشي څه هغه دعا د شان سره دی څه دعا لمانځه سې وروسته وسایل اشیا کې دا دعا راغلي دی اللهم ارزقني الفها و عدها و رضاها. خدای د ښځې الفات د هغه محبت د هغه رضي شونه موته نصیب کړي. ورضني بها واجمع بیننا باحسن اجتماع و آنس و ائتلاف فانک تحب الحلال و تکره الحرام. خدای مو منځ کې ښکلي اجتماع واچولی کړي، محبت واچولی کړي، الفات واچولی کړي، ویلې تانې حلال ګران دي او حرام در باندې زخت دي. خدای دا هغه دعا مهمه دی چې دا هغو دوو رکعتو لمانځه نه وروسته شو. اوس بیا دا کېږي چې یاره دا څه خلته دوه رکعتو سیمپل سبیل غونته لمونځ کوي، دا شی دوه رکعتو ته وکړه دوه ښځه وکړي. نیات انداز څه دی اول شپې والا د واده شپې اول شپه چې کومه د زفاف شپه دی دوه رکعتو لمونځ کوم کور به ته له ښځه اندیشن سره وکړي. البته ویلې شوي دي چې کوشش دا وکړي چې ورځې د واده داسې ترتیب کړي چې جمعې شپه شب زفاف باندې روشي نو ډېره ښه به وي، یعنې جمعې شپه وي مغه شپه د شب زفاف د واده اول شپه وګرځېږي. هغه نه علاوه هم بسترې والا کوم آداب اصول دی هغه کې بقاعده د هغه دعا راغلي دی کیدای شي راشي سکرین باندې تاسو ته اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زياده ولا نقصان واجعل عاقبته الى خير. خدایا ما ته ښه ولد زوی نصیب کړي چې پرهیزګار وي، ذکي وي، هوښیار وي او د هغه خلقات کې کمای زیاتی نه وي او هغه عاقبت په خیر وي، یعنی انجام اسلام باندې وي. او چې کله دغه کوله ته مخ قبلې طرف ته وي هغه ته مخامخ وي دې شان سره دغه لاسونه یې هغه ټنډې باندې کېږدوي او دا دعا ولولي اللهم بامانتک اخذتها وبکلماتک استحللت فرجها فان قضیت لی منها ولدا فاجعله مسلما سویا ولا تجعله شرک الشیطان. دا دعا یعنی ټنډې باندې ګوتې ور باندې کېږدوي دا دعا ولولي چې سکرین باندې به انشاءالله تاسې کس وی. دې سره سره ښځو خپو مینځل دي اول شپې چې دا درته سخته نه شي چې یاره موږ ښځې خپې ومینځو. خیر دی اوبه په واچوي چې لومچۍ وي څه وي هغه اوبه کمرې کې کنجو کې واچوي، خونې کې واچوي چې فقر غربت دا اوس ختم کېږي برکات ورسره رسي.
بهرحال دا واده اول شپه څه شب زفاف نه ورته ویلی شي، دې ته اهمیت ورکړلی شي، خصوصا ښځه وضو حالات کې وي، وضو حالات کې منتظره وي، 2 رکعته دعا وکړي، هغه وکړي، دعاونه وکړي عالم اسلام ته، ځان ته، عاقبت بالخیر ته، اولاد ته، څه هغه سکرین باندې کومې دعاونه وي عربي کې هغه به تاسو ته راشي. پروردګار نه دعا دی چې شب زفاف اهمیت زده کول عمل کول مو ټولو ته توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.